أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواست سورة بقرة آیت نمبر بوایو 229. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان مطلب طلاق رجعی دو پیرے دے کنا. مرتان دو پیرے دے. طلاق رجعی هغه ستوي مطلب وسړیو لګیږي کنه چې خزه دوی چې زه تعالی طلاق در کوم، مطلب یو پیر ودوي چې زه تعالی طلاق در کوم، نو دا یو طلاق رجعی شو. ټیک شو. بیا خاوند لکه په دویم ځلوي چې زه تعالی طلاق در کوم، نو دا مطلب دویم طلاق رجعی شولو. مطلب دې ته طلاق رجعی ځکه ویل شوی دی چې پدې کې خاوند چې دی هغه واپس رجوع کولی شي خپلې ښځې ته. ټیک شو. الله رب العالمین لکه دې کې بیا دا چانس ورکړی دی چې دوی مطلب دا سړي چې دی واپس رجوع کولی شي. ور دې نه علاوه که چېرې سړی لکه 3 طلاق ورکړي که نه، نو بیا ښځه چې شوه هغه بالکل په دې سړي باندې حرامه شوه. صحیح ده. په دې کې بیا لکه واپسي نشته دی. نو لکه 2 طلاقو ته الله رب العالمین لکه دلته بس طلاق رجعی ویلې دی کنه چې هغې کې رجوع کولی شي، او 3 طلاق چې شي نو په دې کې بیا الله لکه ردوی واپسي کېدی شي چې مطلب حلاله به کوي دوی کنه. هغه حلاله خو مخکې موږ ووایو کنه چې لکه نیچرل حلالۍ هغه هغې کې څه نشته دی. دا مطلب د الله د طرفه یي کنه چې که سړی شرم مړ شي یا هغه لکه بل سړی چې خپل طرفه لکه طلاق ورکړي که نه، نو خیر دی. دا بیا لکه د خپل خاوند سره لکه نکاح کولی شي دی اولینې دغه سره. او که چېرې مخکې نه پلان جوړ شوي که نه چې آیا لکه بل سر به دغه کو نکاح کو، بیا به هغه دغه طلاق به اخلو، بیا به د خاوند طرف ته راځو، نو چې کم تیار شوی پلان یې که نه، نو هغې کې لکه الله رب العالمین وایي څوک چې دا کار کوي او څوک په چا باندې چې کوي که نه، نو هغه دواړو باندې د الله رب العالمین لعنت دی. ټیک شو. لکه ډېر مطلب ګناه ده پکې ډېره سخته ده، حرام دی. دا بیا مخکې راځي انشاءالله، بیا به د خیره سره وایو. نو مطلب دا که نه دی کې دا وایي چې لکه 2 طلاقه دغه شي، نو دې ته طلاق رجعی وایي. ټیک شو. دې کې واپسي کېدی شي. او 3 طلاقو کې چې دی نو هغې کې لکه رجوع نشي کېدی. خو دا آیت چې دی دا نازل شوی مطلب په څه معنی دی، لکه کله چې جاهلیت زمانه وه که نه، نو سړي چې دی به لکه د ښځو ته به بې شماره طلاقونه به یې ورکوله. مطلب یو پیره به طلاق ورکو، بیا به چې د هغې عدت څنګه پوره کېدو والو که نه، نو واپس به یې ورته رجوع وکړله. بیا به دغه شانته کې لکه طلاق به ورکو، بیا به چې هغه عدت په پوره کېدو والو بیا به دغه کړله که نه، رجوع به یې ورته وکړو. دغه شان بار 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 که نه لکه داسې به یې کوله. دې چل کې به لکه دې بې شماره طلاقونه ورکړه. مطلب ښځې به یو قسم له تنګولې به یې که نه، نه به یې لکه صحیح ساتلې او نه به یې پرېښودلې. نو بیا دلته کې لکه الله رب العالمین ردې حد مقرر کړه که نه چې صرف مطلب تاسو 3 طلاقونه ورکولی شئ او ردې نه علاوه نور نه. ټیک شو. د 3 نه زیات نه، بس چې 3 شي بس هغه بیا مکمل دغه شو طلاق شو که نه. فامساکم او که چېرې تاسو ایسارول غواړئ دوی، ساتل غواړئ دوی، بمعروفین په ښایسته طریقې سره. که چېرې مطلب دا ښځې تاسو ایسارول غواړئ، واپس ورته رجوع کول غواړئ، ستاسو په نیت کې لکه کور جوړول که نه، طلاق نه ورکول غواړئ، نو بیا یې مطلب رجوع ورته وکړئ، ښه ښکلي د هغې حق ادا کوئ او صحیح طریقې سره یې لکه کور کې کښېنوئ که نه، ښه طریقې سره. ټیک شو. لکه هغې ته رجوع کوئ او بس خپل دغه شروع کوي، لکه زندگی شروع کوي. او تصریحم به احسان، او که چېرې تاسو پرېښودل غواړئ، ټیک شو، تاسو جدا کول غواړئ دا ښځې، نو بیا لکه به احسان په ښایسته طریقې سره لکه دوی پرېږدوئ، بس خبره ختمه کوئ ښه مطلب صحیح طریقې سره که نه، او مطلب رجوع ورته مه کوئ. بس بیا هغه طلاق شوه او مطلب د پلار کره بیا تللی شي. بیا که هغه وغواړي که نه، نو مطلب بل ځای کې نکاح کولی شي.
ولا يحل او ندی حلال لکم ستاسو د پاره ان تاخذو دا چې تاسو ونیسئ یا دا چې تاسو واخلئ مما هغه څه مطلب هغه مالونه کنه آتیتموهن کم چې تاسو ورکړي دي دوی ته مالونه مطلب کم حق مهر چې تاسو دوی ته ورکړي دي شیئا هیڅ شیز مطلب تاسو په حق مهر کې کنه کچره مطلب چا کاله ورکړي چا ځمکه ورکړي چا کورونه ورکړي چا پټی لیکلي مطلب که هر څه کنه حق مهر کې که هر څه لیکلي شوی نو هغه به لکه چې خاوند طلاق ورکړي کنه نو هغه حق مهر به بیا د خزینه نه اخلي اب بیا د خزي کنه او الا مگر ان یخافا کا چریریږي دا دوانه ټیک شو دلته یخافا دا دوانه کنه کچری یریږي دا دوانه الله یقیم دا چې لکه قائم بنکی حدود الله حدود د الله کنه وس کچره خزه خاونی کنه اخوی زړه کې دا یری چې لکه اسینه مونږ د الله رب العالمین کم حدود هغه مونږه پورنه کومه هغه معنی قائم نشو کنه او دوی دوانه لکه یو بل نه مطلب یا سړی نه خاوند ته مسلې خاوند نه خزي ته د خزي نه سړی ته مسلې او د سړی نه خزي ته مسلې کنه لکه خزي خاوند په مس کې جوړ ناراضي یا دا خپل کم فیملی چې د هغه د طرف لکه دي ته مشکلات یو د خزنه اوسې د غواړي کنه یا سړی مخکې نو بیا بلکه دی صحیح لکه خسته طریقې سره به دوی بیا لکه دغه کوي کنه لکه جدائی به دغه کوي مطلب طلاق به بیا اخلي فإن خفتم او کچری یریږي تاسو فإن خفتم او کچری یریږي تاسو الله یقیم دا چې پوره بنکای قائم بنکای حدود الله حدود د الله وسلکه دلته کې مطلب دا خزه خاون چری یریږي کنه چې اسینه چې مونږه لکه یو بل سر ژوندۍ هم نشي تیرول او پرې خودو په دغه کې لکه دې دغه کېږي چې اسینه مونږ لکه د الله رب العالمین حدود هغه پرونه کو داغه نه واوړو کنه نو مطلب بیا پکې مطلب خواخ خر چې دی کنه هغه پکې لکه مشران چې کوم ردوي کنه نو بیا دوی لکه ردی په مس کې مطلب سي طریقې سره لکه فیصله کولی شي کنه او بیا الله رب العالمین ته تل لکه اوس خزله اختیار ور کړی دی کنه فلا جناح پس ګناه نشته دی علیهما په دې دوانو باندې فیما په دې کې مطلب په دغه مال کې کنه مطلب چې په هغه مال کې مطلب بدله د هغه سره کنه لکه د هغه مال په ذریعہ باندې فیهما افتدت چری لکه فدیه ورکوي دا خزه کنه ردغه کم حق مهر چې دی به په هغه سره لکه اوس ګوره خلک وایي کنه چې صرف سړی ته اختیار دی سړی لکه او غواړي نو خزه ته دغه ورکول شي دلته بس الله رب العالمین خزلم اختیار ورکړی دی که خزه غواړي ټیک شو هغه اوسېدل نه غواړي نو هغه خلا اخیستلی شي ټیک شو دلته اوس د خلا خبره ده راله کنه خلا چې ده نو هغه خزې ته د هغې حق شته دی هغه خلا اخیستلی شي نو که چېرې ښځه ووایي که نه ټیک شو او هغه د خبرې نه یریږي چې لکه اسې نه لکه موږ د الله رب العالمین حدونه چې دي که نه هغه لکه هغې نه واوړو که نه نو که ښځه چېرې لکه دا ووایي چې هغه مطلب ماته چې کوم حق مهر میلاو دی زه هغه پرېږدم او دا دی لکه ماله هغه تنګوي که نه چې لکه زه اوسېدل نه غواړم نو لکه چې د دې ماله طلاق راکړي او هغه حق مهر چې دی نو هغه دې واخلي به پاغي مال سره کنه به پاغي سره مطلب پاغي مال سره نو بیا کا د خځې د سړی خپل اختیار دی که سړی هم لکه دا وی کنه که سړی طلاق ورکوي او هغه لکه وی خپل طرف نه کنه چې هغه خو خیر لکه په خلا کې چې کنه خلا چې خزه اخلي کنه خزه چې کم طلاق اخلي هغه ته خلا وی او سړی چې کم طلاق ورکوي هغه ته طلاق وی سړی چې طلاق ورکوي نو پاغې کې لکه حق مهر چې دی هغه به د ښځې رسي هغه ښځې له ورکوي او که ښځه خله اخلي نو بیا به هغه حق مهر چې دی که نه هغه به لکه سړي ته پاتې کېږي که نه او که سړی چېرې وغواړي
که دا ښځه خوله اخلي او که سړی وایي چې نه دا خپل دغه دې خیر دی دا دی دغه دی او ما ورته لیکلي خیر که دا اخلي هغه بیا د سړي لکه خپل ښه اعمال دي که نه که هغه وایي چې نه چېرې مواد جو ورکولی شي هم لکه دې کې څه دغه نشته دی او که ښځه هم لکه وایي ورته که نه چې زما دا اکثره لکه سړي نه پرېښودل غواړي که نه نو بیا دلته الله رب العالمین اختیار ورکړی دی ښځه ووایي چې زما ته چې کوم حق مهر لیکلی هغه دې واخلي او ماله دې خوله راکړي مطلب مال دې طلاق راکړي نو ښځې ته هم اختیار شته دی صرف دا نه چې لکه سړی دغه کولی شي او ښځه نشي کولی ښځې له دلته الله رب العالمین اختیار ورکړی دی خو دا نه چې لکه بس ښځه تنګي په دې وجه باندې دغه اخلي لکه که تنګي او که نه که نه لکه څوک د چا د زړه نه څه خبري خو په آخرت کې چې بیا لکه ښځه چې که نه کم بلا وجه لکه خاوند ولا ښه خیال ساتي ښه د هغې حق پوره کوي حق ادا کوي که نه او د هغې باوجود لکه ښځه چې بلا وجه د خاوند د طلاق اخلي نو د هغې بیا دغه شتې سزا شتې لکه قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین وایي چې د جنت خوشبو چې د هغه په دې ښځې باندې حرام ده ټیک شو او په مخکې آیت کې بیا راشي که نه چې لکه دا ښځه منافقه ده کم چې لکه بلا وجه د خاوند نه خوله اخلي بعض وایي که نه چې لکه د دې آیت شان نزول دا دی تفسیر ابن کثیر کې که نه بیان شوي دي چې حبیبه بنت سهل رضی الله که نه هغه د ثابت ابن قیس دغه ښځه وه که نه نو هغه سحر وختي راله دغه شانتې کې نبی علیه السلام په دروازه باندې که نه نبی علیه السلام ته دروازه دغه کړله چې نبی علیه السلام تپوس وکړو که نه څوک دي نو وی چې زه حبیبه که نه نو ورته وی چې لکه نبی علیه السلام ته وفرمایل چې لکه څه خبره ده نو ورته وی دغه شان زه چې یم زه خپل خاوند سره ټایم نشم تېرولی زه هغه نه طلاق اخلم خوله اخلم که نه نو په دې باندې لکه ډېرې خبرې دي په دې باندې که نه څوک وایي چې لکه هغه ښکلی نه و څوک وایي چې لکه د دواړو په منځ کې اتفاق نه و که نه د دواړو په منځ کې روغه نه راتلله نو بس لکه دې ښځې ووایي چې بس زه هغه نه خوله اخلم که نه او زموږ په منځ کې مطلب اتفاق نشته دی نو نبی علیه السلام چې دی هغه خاموشه شو که نه بیا کله ثابت ابن قیس هغه راغی نو نبی علیه السلام ورته ووی نو دا ښځه ورته لکه چې دا ښځه دغه شانتې کې وایي که نه نو دا طلاق اخیستل خو غواړي او بیا ورته مطلب دا ښځه ورته وایي که نه چې مطلب د چې ما ته کم حق مهر لیکلی دی دا د زمانه واخلي او مال دې طلاق راکړي مطلب زه خامخا لکه طلاق اخیستل غواړم زه نه اوسېدل غواړم که نه نو نبي علیه السلام وفرمایل چې صحیح ده او ثابت ابن قیس که نه هغه ته یې وویله چې لکه د دې کم حق مهر چې تا دې ته لیکلي هغه ته یې واخله او د 2 باغونه لیکلي وو هغه یې ترې واخیستله او مطلب طلاق یې ورله ورکړو او ښځه چې ده نو هغه لاړله نو اوس لکه په دې کې بعض وایي که نه چې عدت چې دی ردې خوله که نه هغه 3 حیضه دی او بعض وایي چې نه لکه 1 مهینه دی لکه 1 حیض دی که نه مطلب 1 حیض به تېره یو ګوري به چېرته دا چېرته حامله شوي خو نه ټیک شو مطلب دا به ګوري که دا چېرته پریګننټ شوي مطلب او دا که نه مونږ ووایو که نه چې لکه ګوره نبی علیه السلام لکه فرمایلی دي که نه د باره کې هم لکه حدیث دی که نه چې کومه ښځه لکه دغه بغیر وجې نه لکه دغه یې که نه دغه بیا د هغې دپاره لکه د قیامت په ورځ سزا شته دی په دنیا کې خو چاته پته نه لګي که نه چې آیا لکه د زړه کې څه دي ټیک شو مطلب دا رښتیا وایي دروغ وایي خو بهرحال لکه د ښځې خاوند رشته چې ده که نه هغه د هغې هغه کم ریلیشنشپ چې دی هغه د خوف خدا سره لکه چې په زړه کې د الله رب العالمین خوف یې که نه هغې سره قایم پاتې کېدی شي مطلب چا کې تقوی ټیک شو تقوه لازم ده د ښځې خاوند ریلیشنشپ کې تقوه لازم ده ګوره که اوس چېرې ښځې دروغ ووایي که نه چې لکه زه نه یم ورسره خوشحاله که نه او دا خاوند هم خپل طرفه لکه بهانه جوړولی شي نو مطلب دا په هغې صورت کې لکه صحیح دغه پاتې کېدی شي چې د دواړو په منځ کې لکه د الله رب العالمین خوف وي ټیک شو دا رشته هلته قایم پاتې کېدی شي
دا مخکې آیت کې به هم بیا انشاءالله کور کوو به بیا که نه دا خبره ښځه خو په دنیا کې لکه دا فتوا ولګوي که نه سړی یا په دنیا کې دا فتوا ولګوي خو په آخرت کې خو الله رب العالمین خو د زړونو حل نه خبر دی. نو بهرحال لکه دې کې دا خبره ده که نه چې طلاق رجعي که نه دا دوه دي لکه دوه طلاقه که نه په هغې کې رجوع کولی شي. درې طلاقې که نه دا بس مخکې راځي په هغې کې رجوع نشي کولی هغې دپاره بیا حلاله ده. او مطلب چې څوک کومه ښځه لکه هغه خلا واخلي که نه نو حق مهر چې دی هغه بیا د سړي جوړیږي. مطلب که سړی خپلې مرضۍ سره ورکول غواړي هغه جدا خبره ده خو هغه لکه د سړي دغه جوړیږي. او که سړی طلاق ورکوي نو هغه به بیا حق مهر چې دی هغه به خامخا ښځې له ورکوي. مطلب سړی به دغه نه کوي تنګول او دغه نه کوي. او ښځه چېرته بیا خلا اخیستل غواړي او خاوند دغه نه کوي او تنګی راتنګی یې که نه نو ښځه خپل طرف نه مطلب دا ویلی شي چې لکه تا ماله دونه حق مهر راکړی دی دا واله. او بیا هم لکه ظاهره د ښځې به سره دونه ټایم تیر کړي که نه لکه اوس لکه نیمه حصه ورکړي نیمه ځان ته پاتې کړي نو هم لکه دې کې څه دغه نشته دی. ټیک شو مطلب ښځې ته هم اختیار شته دی. ها ولا تلک دا حدود الله حدود الله دی فلا تعتدوها پس زیاتې مکوئ. پس چا چې زیاتې مکوئ تاسو لکه د الله رب العالمین دا د الله رب العالمین پولې دي که نه حدود دي ردینا پس ما وړئ تاسو د الله رب العالمین حدود چې دي هغه به نه کراس کوئ. ټیک شو. ومن یتعد او چا چې دا حدود کراس کړه ومن یتعد او چا چې د دې پولو نه واوړي دا حدود یې کراس کړله حدود الله حدود د الله. ومن یتعد او چا چې کراس کړله څوک چې واوړېدله حدود الله د حدود د الله نه فاولئک پس دغه خلک هم الظالمون دوی ظالمان دي. مطلب دغه خبره که نه چې لکه چا چې د الله رب العالمین د حدود کراس کړه لکه دا وایي که نه چې ښځې له طلاق ورکوي بیا د هغې هغه حق مهر نه ورکوي که نه او یا مطلب دا که نه چې مطلب طلاق ورکي او بیا هغې ته لکه څنګه چې د هغې د هغې عدت پوره کېدو ورځ راشي بیا ورته رجوع کړي بیا ورله طلاق ورکي. لکه په هر معامله کې د ښځې په هر معامله کې او ښځې به هم د سړو لکه په هر معامله کې په زړه کې به خوف خدا ساتي. ټیک شو. او دا الله رب العالمین کم حدود چې دي کم حدونه د ښځو خاوند لپاره کېښودلي دي په هغې نه به لکه نه باوړي هغه پولې چې دي هغه به نه کراس کوي. او که چا داسې وکړله نو بیا خو د قیامت ورځ شته د الله رب العالمین سره ملاقات شته نو پس دغه خلک چې دي ظالمان دي او د ظالمانو انجام چې دی بیا د الله رب العالمین سره دی. ټیک شو. چاته په دنیا کې ملاویږي او چاته خو آخرت کې لکه د هر حساب کتاب دی. صحیح شو. دونه پوره ده. صدق الله العظیم. فی امان الله.